حاجي صاحب تاسو نن ای ډي سي دفتر ته راغلي څه سلسله کې راغلي او دا کاکا صاحب او مختلفو علاقو کې کوم د بورونو مسله دا څه معاملات دي غلط کرپشن پکې روان دي څه وایي په دې حواله بسم الله الرحمن الرحیم دا موجوده دور د موجوده حکومت چې کوم کار کوي دا ټول سیاسي رشوت په طریقې کوي څه د ثواب په نیت نه کوي او نه داسې کار کوي چې خلکو ته مستقبل د هغې پل میلاو شي بس عرضي کار کوي لکه پمپونه وایي سیاسي کې اوبه نه وي زمونږ په علاقه کې خو نشته هغه علاقه د حاجي صاحب سره زمونږ علاقه زیارت کاکا صاحب په کونسل کې ده زمونږ خپل کلی چې کوم دی هغه دوران دی زه د هغه دورانو کلي یم او د نوخار کې اوسېږم نوخار کې زه د فدریشن صدر هم یم فوډ ډیلر او دا پمپ چې ما کوم کړی دی خپل کلي کې دې په سلسله کې شکایت ته راغلی یم چې زمونږ کلي ته ټیوبویل منظور شوی دی تیار شوی دی جوړ شوی دی 98% تقریبا هغه مکمل دی 2% پاتې دی چې ځای په ځای چې ته لیکینګ دی هلته کورونو ته پیپونه کم لاړ دي نو چې هغه اوس لپاره دی پای تکمیل ته ونه رسو او دا پمپونه ممپونه کوي چې هغې کې اوبه هم نه او سیاسي رشوت خلکو ته ورکوي نیمې پیسې هغوی والي او نیمې حکومت والي او نیمې څوک والي هغې ټولې ما په خیاله زیات نه زیات 15,000 روپۍ لګي چې دی 1,75,000 روپۍ دي چې څومره په هغې باندې وصولوي نو دا څومره د بېدردۍ سره د ملک خزانه لوټ کوي دا خلک او زه افسوس ما ته په دې باندې راځي دا د ملک خزانه په دومره بېدردۍ سره ولې لوټ کېږي او دا پي کې 64 سره تعلق ساتي زمونږ چې کوم اوس صوبایي ممبر دی لیاقت خټک او راځي لیاقت خټک په دې دغه زوی راځي پرویز وی راځي اسحاق خټک راځي خلکو ته اعلانونه کوي دروغو تا ته به نوکري درکام او تاسو ته پمپونه کام دا به کام هغه به کام خو دا خلک هم څه بېوقوف دي تاسو دلته اوس ای ډي سي افیس ته دي ته تاسو کمپلینټ وکړو حاجي دی څه وایي دی زه مطمئن کم چې دا خبره به مونږ رسو تر څومره پورې چې مونږ کېدی شي اوس وي هغې پورې به دا کوو څو پورې دا مونږ سر ته رسولي وي مس وزیر صاحب دی دا به مونږ سر ته رسو انشاءالله تعالی خبره او ما ورته دا خبره وکړو چې تاسو کوم مهرباني وکړئ وزټ مو وکړو خپله وګورئ موقع بلکل په دې باندې هغه بیا څه اکشن وانه غشتو محکمو بیا به زه په خپله باندې ځم او دې کمپلین به ډېر مخکې رسوم ٹھیک شو جی مهرباني